तो ये कितने का है माशाल्लाह। ये देखो ये देखो ये देखो, पकड़ो 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 देखो खाना खा लिया इन्हें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मरकज़ रज़ीम शफीक निशानी। उम्मीद ده تاسو ټول بخیر په صحت بروغ خوشاله وي. نن موږ روان یو قرباني اخلو یو مرګري لا. ما سره دوه مرګري نور دي په دې سفر کې، یو د محمد ابراهیم بل مصباح الدین. نو موږ روان یو په جدي خار کې یو. موږ دی وخت کې موږ روان یو قرباني اخلو. تاسو موږ سره اوسئ، موږ به تاسو ته ښیو چې موږ څه شی اخلو او یغې قیمتونه څومره دي، یا په جده کې چې کوم دی کومې منډای کې ریټ ارزان دی، او بل دا چې په سعودي عرب کې سړی قرباني کوي نو د هغې څه طریقه کار دی. په دغه سفر کې تاسو موږ سره اوسئ انشاءالله. دې نه مخکې موږ تاسو ته ښیو چې په جده کې جدي په ښار کې دوه چې دی عام منډایانې دي. یو په طریق فلسطین باندې ده او بله منډایي چې ده هغه لږ لرې ده، نو هغې ته زیات خلک ځي نه. نو موږ به تاسو ته دا وایو چې دغه بله کومه منډایي ده کومه چې په الخمره کې ده، دغلته تاسو تللی شئ او دغلته تاسو خپل قربانۍ که تاسو وړوکی جانور اخلی، مطلب بیزه اخلی یا پیسه یا ګډه یا ګډ یا داسې شي اخلی، نو تاسو ته هلته په ښه ریټ میلاویږي. او که تاسو په خپله کټ کوئ نو د هغې جدا چارجز دي. که تاسو په خپله نه کټ کوئ د هغې جدا چارجز دي. نو موږ د ملګري لا اخلو. موږ چونکې په خپله دا ملګري زموږ نشي کټ کولی، نو د ده چې کوم دی 900 پیکج دی، نو په 900 کې به موږ دله دا قربانۍ جانور چې دی په دې باندې به خپل د ده نوم ولیکو. چې دا موږ راورسېدو ځای ته د قربانۍ ساوري دغه تاسو کتی شئ. دا تقریبا ټول یو شانې ساوري دي. دا قسم چې کوم دي دې ته تیس وي دلته په عربی او یا لوکل ژبه کې، دې ته دې قسم ته تیس ویل کېږي. دې کې نور دي هغه دې نه لږ ګران دي، هغې ته سواکني وایي، او د هغې نه علاوه نور هم ډېر قسمونه دي. خو دا قسم چې دی په دې منډۍ کې د دې یو قیمت چې کوم دی هغه 750 ریال دی وایي. او که تاسو کټینګ یا د هغې تیاري نه کوئ، دا قسم چې دې ته سواکني وایي، دا لږ ګران دي، دا تقریبا په 1300-1400 داسې قیمتونه دي د دې. دا یو سره چې ښکاري دا. او دې نه علاوه نور هم شاته ته تاسو کتی شئ چې ډېر غټه منډۍ ده. دا دلته ډېر مناسب ریټ باندې به تاسو ته دغه میلاوي قرباني اخیستی شئ. که تاسو په خپله کټ کوئ نه، نو بیا به تاسو نه 900 روپۍ اخلي، او تاسو له به د اختر په ورځ چې د قرباني ساورۍ چې دی هغه به تاسو له کټ کوي او راکوي. دلته تاسو خپل ساورۍ کتلی شئ، هغې باندې به بیا یو به تاسو ځان له ساورۍ وګورئ او په هغې باندې به بیا ستاسو نوم یا ستاسو چې کوم خاص څه کوډ دی، ستاسو نوم د کوم الفاظو نه راځي هغه او نمبر به په دې باندې ولګي. نو هغه د اختر پر ورځ به تاسو هغه نمبر هغو ته ووایئ. دا زموږ ملګري دغه یو پکې راقاب وکړو او ده اوس ګوري چې دا څنګه دی، څه تکړه دی که نه دی. ښه جي، دا د قربانۍ د ساورو ته واښه اچولی کېږي. تاسو کتی شئ. په دې دوران کې د بیزې ډېرې زیاتې خوشحاله هم شي. نو داسې قسم دا چې کومې بیزې دي د دې قیمتونه دي 750 ریال دی تقریبا. دا د الخمره چې کومه منډۍ ده هغه ده. د دې لوکیشن زه هم تاسو سره شیر کوم. که تاسو دلته اخلی نو بیا هم راتلی شئ. تاسو بل ځای کې ګورئ نو قیمتونه به تاسو ته د دې لحاظ سره اساني شي چې د دې ځای دلته کم نه کم قیمت مطلب 600 پورې هم شته. ښه، دې کې اوس په دې باندې موږ نوم لیکو. پوره نوم خو نشو لیکلی، د هغې چې کوم یو دوه الفاظ دي هغه به لیکو، او بیا د هغې چې کوم نمبر دی هغه به لیکلی کېږي په دې باندې. بیا دا دو ته موږ پرېږدو. د اختر په ورځ به دو په دې باندې کټینګ کوي، دا به ټول کټ کوي، دا به برابروي، او د هغې نه وروسته به بیا اختر په ورځ دا میلاویږي. تقریبا 2 بجې 1 بجه داسې لږ پک ټایم کې به دا ساورې به بالکل پیک شي په
تیلو کې او دغه کې برابر شي ټول کار به دو کوي خو قیمت دا دی چې لږ قیمت به تاسو نه لږې پیسې 1.5 سل ریال تقریبا زیات اخلي نو دغه زموږ ویډیو ملګرو آباد اوسئ خوشحاله اوسئ او موږ سره اوسئ مخې ته به هم تاسو ته نورې ښایسته ښایسته ویډیوګانې راوړو چې تاسو ته پکې معلومات وشي الله